نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مرض الوفات کې چې کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ژوند آخري حالات ته او آخري ورځې دي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها راوغوښتله او هغې ته یې په غوږ کې څه پټې خبرې وکړي. هغه څه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته یو پیر څه خبرې په غوږ کې پټې وکړي، په هغې باندې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وژړله. بیا ورته څه خبرې په غوږ کې پټې وکړي، بیا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وخندله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا د دنیا نه لاړ، وفات شو. د هغې نه پس حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي، وی مونږ د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها نه تپوس وکړو چې دا څه معامله وه، یو پیر تا وجړله او په بل پیر باندې تا وخندله، دا څه مسله وه؟ حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي، وی په اول ځل باندې خو ما ځکه وجړله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته وفرمایل چې هر کال ما ته حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راځي او ما ته قرآن پاک چې کوم دی، یعنی یو بل سره چې کوم دی دور کو یو پیر، او په دې کال باندې 2 پیره وشو، نو دا ښکاري چې دا زما د وفات هغه حالات دي او ورځې نږدې دي. نو په دې خبره باندې ما د غم د وجې نه وجړله. وی بیا ما د پټ ویله چې ټول نه اول به ته په ما پسې چې کوم دی پیوس کېږي، زما خواله به راځې، اول به ته وفات کېږي ما پسې. نو په دې خبره باندې زه خوشحاله شوم او ومې خندله چې اول به ته زما خواله راځې. نو بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه پس 6 میاشتې پس حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هم د دې جهان نه چې کوم دی تشریف یوړو، وفات شوه. نو محترمو، دا د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه خندل او هغه جړل د هغې واقع چې کوم دی ستاسو وړاندې ما ذکر کړه. الله رب عزت دې زموږ دنیا او آخرت ښایسته کړي او د صحابه کرامو په زندګۍ باندې او په نقش قدم دی الله پاک مو روان کړي. وما علینا الا البلاغ.